حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیو سڑی را ویسے بی بی بنا جوڑا دا کیم سے وطوی چی شات بخوری شات نشتا مدینہ منورک حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قدیل بے تاجرو او یوماتم پتر چی پدی زمانہ کے مدینہ شریفہ کے شات شوید نشتا تالا راغلیم که پیاله نیمه پیاله شات تراکلت اگوی ما سرم نشتا خلق صبرو که دما قافله را روان را تجارت و ما تا پتر اگوی که شات شتا که قافله را ورسی نزبا تالا شات درکم دو دری روزی که قافله را رسی بیا ورطوی دا سکار کو رازه دی قافلی لمخی لزو ستا بی بینا جوڑا دا رازا اس اخ باندې سوریگو مخی لزو چه تالتی دا شات روانو اس سڑی ورطوی سیب تا ولی کرنو که مخی لزو و دو دری وزی پس پا قافل رو رسی کر حضرت عثمان ورطسو وی دو خبری وارا وی سپتا لگی کزا مرشد گوره او ایما دا خپل محبوب نوری دلی دی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کہ سوک دے و مسلمان حاجت پورا کی اللہ بدلا دا لسو کالو دا اعتکاف ثواب ورکی دا لسو کالو دا اعتکاف دا ثواب گٹل موانا دا حضور پاک پا حدیث عمل کر موانا اسے نچتا قافلہ رونا رسی دا چیزو قسم دی صحابو دا کمال تا چی رسیدلی دی دا دی گٹا وجہ اتباع سنت بس دا حضور پاک نا بسور دل عمل بکاو دا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تلیو دا حدیبیی پا موقع باندے رسول اللہ مبارک لے گلے مکی شریفی تا مذاکرات لکافران وصل نلنگی اچتو دا دی نیمی پندے پورے نوالتے رشتہ داران آغیوی عثمان دا در باندے سوش دا پینسی رخکتگ خلق دا پورے خان دی وسم دا باز خلق زان پسی پینسی راکاگی دا گناہ دا ما تحت الكعبین فی النار حدیث کرا دی ناجائز وی خلق طول در باندے خان دی چی دا دخو پینسیم چیتے کری دی تخکتا که یو پوٹی طول ما شمال لوی در پور خان دی حضرت عثمان ورطا سوائی وی قسم دی حاضی عزرت رسول اللہ اے موضع عزرت رسول اللہ صلی اللہ قسم پا خودے دا زما دا خکولی مبارک پیغمبر دا پرتوگ یا دا لنگ زیر یدین نلات دا دا سنت و تابع داری حضرت حضیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ تلیو دا فارس علاقی روم تا روڑے خوالا او لانگ حضرت روٹے لاندی پریوتا چی پریوتا روچت اقلاغا خوری تیو غرزولی خلیتی واچو مرگرو وتا دا سکا تل پسترگو پی دا سکے رول خلق دا پور خان وزیران مشیران درون ټول در پورې خان دی چې دا څنګه مسلمانان دي دا څنګه خلک دی د خاورو نوړی راواغېسته او هغې خولې ته واچوله ډوډۍ لږه ده دا خو بله روټۍ ده دا څه کې ټوله خلک در پورې خان دي څه وایي اترکو سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم لهؤلاء الحمقاء د دې قمقلو دپاره د پیغمبر سنت پرېږدم کمال فدق تاسیس کرے دیکھ اخلاص دے دا طالبانو تا اکثر ویم پہ منچی دا نفلی منزونا کو نفلونا اگر کہ اس خلقو سنتم پریخی دی نفل خروز تو خبر دا سنت موکدہ قسم دے خلقو پریخاو دا فرض کئی تختی سنت پریخاو دا الخلق خپکے گیا ہمارا ټول خلق چې څومره دي د سنتو نه بس نن سبا بس دی وي پرس چې تاسو ته کې دا پلان کې کار وکړه لکه دا ګیره پرېږده دا ګیره فرض ده او که سنت د دې مطلب څه دی که سنت یې نه پرېږده که فرض یې پرېږده ولې دا خلق داسې شو یاد وساتئ په حکمت هم پوه کړم او ثواب په خپل ځای دی دا نفل چې مونږ کوو نفلي روژه ده او که نفلي مونځ دا ستا د اخلاص ښیي که ته مخلص اللہ سره خو نفل بکې فرض خو در باندې سم پوری تا الله ته دا ښکاره کوي چې الله کوم شی را باندې پورې وخت مې درته وکړل په الله د ستا دین سره مخلص یم تا چې کوم شی نه دی فرض کړی ته پې ما نه نیسې هغه هم درله دا روجه ده که زه ونه نیسم دا نفلي نو ته پې ما نه تپوس نه کوې لیکن الله بیا تا خوشحالوم
فرضی مونږ نیولې دا نفلیم درله نیسم دا ذکر دی که زه ونه کم ته مانه تپوس نه کې زما مؤاخذه نه کې لیکن الله زه بیا هم په دې ژبه او په دې زړه او په تسبو تا یادوم چې ته په الله خوشحاله شي حضرت عثمان رضی الله عنه ورسره لاړ چې ورسېده قافلې والا قافله را روانه او مخې له ورغې هلکه وي شات یې راوړي دي وی یو صاحب دا مخامخ اوښ باندې شات دي یو مشک یو طرف ته دی یو بل طرف ته دوه مشکه مې راوړي په یو مشک کې په سلګونو بوتلې وي ځکه شات دروند شی عثمان رضی الله عنه ورته وی دا یو مشک دی هلک له ورکه هغه خو پیالې نیمه پیالې لګېدل وی دا یو مشک ورکه نو هغه غلام ورته سوی وی صاحب چې دا یو ورکم دا بیلنس خرابېږي دا بل مشک ټینګېږي نه توازن خراب شي یو خوا مشک دی بل خوا دا خو یو بل سره بیلنس دی دا یو ورکمه غورځېږي وی دا بل هم ورکه چې بیلنس دی برابر شي وی دا دواړه مشکونه به دا سړی وړي څنګه یو هم ورکه دیتا اخلاص زبر مال کم نشو زیادتے دبا من کے اخلاص نشتا من کے عبادت من کو دا خدای دا پارا کم خلق کے اے او بابا خدای دیو صبح ما مبتدیانو یو ما تیوزل نوانو ما تا ولارو پلار مولی سی با خبراتا کن مدری دا مصر وی ربیگا خوب ننا تا پاسی دم یو دو رکاته مونږ مې د شپې په تهجد سم خوند دی راکه مای باباجي دې کې خو سم خوند دی د شپې مونځ واخوا سړي کې نورانیت پیدا کوي د سړي په زړه کې نورانیت پیدا کوي دې کې اخلاصي چې خدای هېڅوک نشته بیا د لمونځ کو تا خوشحالو او د خوب ټیم د راحت ټیم الله تا دپاره زه پرېږدم ما بیا کوم نه نه خیال د سم خوند راکه سم له سبا بیا راته ولاړو بله به ورسې یو خبره ته کوم چې تهجد څو رکعت دی ما یې دوم کولی شاید څلورم ستا خوښه ده خو دا ده چې حضور پاک مبارک عموما زیات تر اته رکعته کړي باقي ستا خوښه ده یاره وي زه خو بله شپه پاڅېدلم سم خوند یې راکړ بله شپه یادوي بله یې ورپسې یاده نه مې مړه کوه که نه باباجي اوس بله اوس چې دم بیا راته ولاړ یاره مولوي صاحب په دې کې به تهجدو کې کم صورت به وایو ما یاره یو پکې ویلی چې ستا خوښه زه خو بله شپه چې پاڅېدم سم خوند یې راکړ همغه بله شپه دوی کړي بیا نه دی کړی اوس بله اوس بیا راته ولاړ دی یاره مولوي صاحب یو تپوس کوم ده نه چې دا تهجد اول کم ټیم کې به کوو مې خدای و دې جوړی ته وګوره چې بیا پانسي بیا ونه کې تهجد قصب در کوم چې ونه کې وي ته ارشمه نیکبخته په مخه دی غشتي نه په دې تیشو نه په دې دوه دي او که څلور دي او که کم صورت دی او کم نه دی سبا به وایي چې اودس کې وکړم او که بې اودس یې وکړم دا څه مسلې دي او مغه دوه یادی صرف ما ته یې وروله دا شی به نه کوې عبادت پټ کوه چاته مخ ښکاره کړه لکه یاره دا زما دریم حج دی دې ته ساجت دی چې دریم او ما ته دې وروله چې دریم یې وکړل که څه ضرورت څه دی عمل چې کوې زما رونو خالص مخلص چاله به کوې الله چې الله خوشحاله شي بس زما قسم په خدای د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه لوی شخصیت بل کوم هېڅوک د الله مقرب شخصیت شافع او مشفع شخصیت مستجاب الدعوات شخصیت شفاعتی لأهل الكبائر من امتی کبیری والا لبز سپارش کو حضور پاک فرمائی لیکن بیام اخلاص تمرا دی عائشہ صدیقہ فرمائی وی د شپې به د قرآن شریف تلاوت کو جړل به ولی جوفه عزیز کا عزیز المرجل دی سینه به داسې خودکار کو لکه کچوی چې جوشیږي عموما به امت دپاره سوالونه کو د امت په حق کې څومره مخلص زه تاسو ته ټولو ته وایم محتمم صاحب ته مدرسینو ته او شکر دی دا شیشته دا دنیا چې عباد راسې نه ده آباد بلو د دارالعلوم حقاني د سربندي وه ما ته یو زنانه ټلیفون یو شپه دوه مخ
هغه زنانه ما ته خپل تعارف هم وکړه چې څوک یم څوک دی. ما ته مولوي صاحب زما زوی تا سره پټکې تړي جړلې چې زما د دې زوی نه به ملا جوړ شي او که نه دله به علم میلاو شوي ملا شوي به یو که نه مولوي صاحب د زوی مې دا نوم دی تا سره پټکې به تړی کوډې کې. ما ته مولوي صاحب زه کونډ یم زما خاوند مړه ما ته ماشومان یتیمانان پاتې شوي دي واړه یتیمانان. ما په دې بچي باندې د باندې خو ما پیسې ګټلې شوې. ما ویې نه بچې علم حاصل کا او مولوي صاحب زه په پردي کور کې اوسېږم ما خپل کور هم نشته او مولوي صاحب ما په پردو کورونو کې لوښي انځلي دي ما جامې وینځلې دي ما ځایونه جارو کړي دي ما پردي بچي لوبولې دي پوزې مې ورته پاکې کړې دي خو ما ویې زه به ډوډۍ هر څه چې تنخوا پیسې به ګټم بچې ته به علم کې اخوارې منې بچي سره وکړي. زما دې بچي نه به ملا جوړ شوي که ملا به نه جوړ شوی. ما وی چې تا ورته دعا کړي که خیر یې ده نه به خدای کټ ملا جوړ کړي. وی مولوي صاحب د شپې ورته پاڅېدلی یم الله ته او زولی مې خدای ته نیولې دي چې یا الله دا بچي خو مله 50-50 روپۍ ګټلی شي نو صرف ستا د دین دپاره مدرسې ته ولېږه پردي واړه به قلاروم هر څه به کوم مزدوري به کوم د یتیمانان به ساتم الله زما دې بچي له علم ورکړه. د اخلاص نه شو څه چی یو 2 کاله مخکې ما ته د نعماني ناظم صاحب ټلیفون وکړي دلته یو هلک دی ګوتمه ده ورسره انګوټې ګوته او خرڅی وی مال یې راکړه چې دا راله خرڅه کړه د دستاربندۍ ورځې وې وی مور مې وی چې دا نور خلک به دستاربندۍ کې خپلو مېلمنو له روټۍ موټۍ کوي جامې بچي ستا بنې نو دا ګوته خرڅه کړه وی خرڅه نه کېول زه درځم سر مې اوس 1200 طالبانو موږ سره دورې حدیث هغې ته مې ودرخ راشدل ګوته راوباسه راویوسته مې دا کم دی هغه حیا کوله لکي مروت ورسره ښکته بچې زما پکې غرض دی دا کم دی وی دا مې مور راکړه مور مې بچې ارمان که کور کې پیسې وي نو ما به د لا غدر کړی مور سره مې د پلار نښه ده ما ته وی دا واله ځان له خرڅه کړه نور څه دي ځان له دستاربندۍ مېلمانه به دې راځي جوړه جامې څپلی پیزار ځان ته واخله ما چې مور دا ګوته سته څه حالت دی هغه هلک وجړه ډېر یې وجړه د زنانو ګوتمړې کېږي وی بس مور مې جړل خو زما په علم د خوشحالۍ نه یې جړل چې دا ګوته دې مور راویسته دا مخلصه مور نه ده وایي بچې دا ګوتمه به دې والې دا به دې واپس مور ته په ګوته کې ما به ورته یاد ستا چې څومره خرچه د دستاربندۍ کېږي الله به یې کوي زه به یې درته دا پوړونو باندې چې طالبان ناست دي یو طالب راته والله بالله تله وي قسم مې راته وخوړ چې مولوي صاحب سبا زمونږ دستاربندي له بیا ملاقات نه کېږي زه به نیغ کور ته ځم زه به 8 کاله پس د خپل مور او پلار مخ وینم بل یو طالب وی زه به 10 کاله پس مور پلار وینم نو مې جمدې دي وي او په ټلیفون مې ورسره خبرې کېږي نو ته نه تللی وې نه چوټیانو کې یاره دومره پیسې کم دي او چوټیانو کې مې ځان له دا دورې کړې زه به 10 کاله 8 کاله پس د مور مخ به وینم مخ او زما مخ به دا ټول اخلاص دی دقه اخلاص برکت دی زمارونو چې زمونږ دا مدرسې چلېږي په خدای مې د قسمي قسمین درته ویم والله بالله تله قسم مې درته وخوړ چې ما ته اوس هم د حدیثو داسې استادان معلوم دي چې محتمم ته ویلي دي چې زما تنخوا زیاته ده دا ماله کمه کړه خو پې کمه کړې خلک هړتالونه کوي زما تنخوا زیاته کړه پیسو ته له چا شوق نه کېږي خدای قسم کمه کړې ده ما گزاره لگه کی والله بالله تله 3 قسمه مې راته وخوړه چې ما ته با وثوق دا معلومه ده
چې بعضې شیخ الحدیث یو داسې مشته مخکې تنخواګانې غیشتې دي د مدرسې نه اوس یې بندې کړي او چې کمې غیشتې دي هغه اوس لږې لږې مدرسه کې واپس جمع. حضرت عثمان رضی الله عنه چې براغې قبر ته به کېناست جلل به دومره به وجلل چې په دې ږیره به دا اوښ کې را بهېدې دا اوښ کو به دا ږیره لمده شو. چا یې تپوس وکړو د جنت او د دوزخ ذکر کېږي او جاړې نه او چې قبر ته راشي جاړې حالانکې د جنت زیرې و د نبي علیه السلام ورکړی مبشر بالجنت دی دا د نبی علیه السلام الفاظ دي ابو بکر فی الجنه عمر فی الجنه عثمان فی الجنه علی فی الجنه دا لسو صحابه یو مجلس کې نمونه اخیستي دي او د حضرت عثمان سره په دومره مینه وه یو لورې ورته په نکاح ورکړه چې هغه وفات شوه بله لورې ورته په نکاح ورکړه چې هغه وفات شوه وی یاره ارمان که مې درېیمه لور وي ابه مې عثمان له ورکړې وه او یو ځای کې نبي کریم صلی الله علیه وسلم ناستو نو داسې بې اختیاره ناستو دا کونډی مبارک یې ښکارېدی حضرت ابوبکر صدیق راغی همغسې ناستو حضرت عمر فاروق راغی همغسې ناستو حضرت عثمان رضی الله عنه چې راغی زر سم کېناست او څادر یې په دې خپلو خپو باندې خور کړم عمر فاروق رضی الله عنه زړور و که نه هغه ورته ویل صاحب ابوبکر راغی او تاسو همغسې ناست وی زه رالم همغسې ناست وی او چې عثمان راغی نو زر کېناستې سم ډډه مو ختمه کړه او دا کونډۍ مو ښکاره وی هغه مو پټې کړئ دا ولې نبی علیہ السلام مبارک وفرمایل وی ای عمره زه د هغه چا نه حیا ولې ونه کړم چې د الله فرشتې د چا نه حیا کوي دومره د الله خو او چې قبر ته به ناست و جلل به نو تپوس ته وشي دا ولې جاړئ وی قبر د اخرت د پولو لومبۍ پوړی ده که دا دې ښه شوه وروستو به الله ردې نه مخه کړي او که دا دې خرابه شوه وروستو دې سختې مرحلې را روانې دي او وی ګوره محشر کې او په دوزخ کې به د سره نور خلک هم پراتی او قبر کې سړی یوازې پروت توره تیاره نه لاس خوځولی شي نه خپه خوځولی شي چینجي ماران لړمانان او د هغه فرشتو هغه ګروزونه او درزار پکې په خپل ځای دی الله دې راله امان راکړي زمارو یاره ستاسو نو خبره مې دا کوله چې دوه څیزونه به یو یاره په زړه کې او یو تمه امید د الله د بخنې مونږ الله مسلمانان پیدا کړ ټول وایي الحمدلله او په مسلمان ملک کې پیدا کړي او د مسلمان مور او پلار نه پیدا کړي او په ژبه یې راله خشته ښکلې کلمه شروع کړې ده او چې سر لګو هغې ذات ته یې لګو چې د کوم ذات ته د سر خالق او مالک دی داسې ده که نه ده د الله نوم اخلو الله د حبیب د پیغمبر علیه السلام نوم په مینه په محبت اخلو نو دا د الله مونږ سره مینه ده ګورې دا راته رښتیا وایم د الله مونږ سره مینه ده یعنی مونږ په هندوستان کې پیدا کړو په جاپان کې به پیدا کړو هلته به بوتانو ته سجدې کولې ګوتم بدھ ته به هم سجدې کول روس کې که پیدا و خدای به هم نه منو امریکا کې که پیدا و شکلونه به هم خشته و مال دولت به ډېر و خو کافران مشرکان به دا د الله فضل دی ګوره د مسلمان مور پلار د مسلمان وطن کې الله پیدا کړو خو دا د الله مونږ سره مینه ده کنټرول وایي الحمدلله نو زما دوه څیزونه شو یو یره او دویم څه شي تمه د الله د مینې د الله د بخنې تمه دا دوه به ساتې راشه حضرت عمر فاروق سوی رضی الله عنه وی که د قیامت پر الله تعالی اعلان وکړي چې ټول خلک د دوزخ ته لاړ شي صرف یو کس به جنت ته ځي بالفرض فرضي خبره کوم که ده اعلان وکړي چې څومره مخلوق دی ټول د دوزخ ته لاړ شي او یو کس د جنت ته لاړ شي وی عمره ابه زه ځان یادوم چې دا به زه یم ځکه وی دونه مې د الله نه تمه شته چې الله ایمان راکړه د پیغمبر علیه السلام ملګری م کړم نو جنت ته به ملیږي او که دا اعلان الله وکړي چې ټوله دنیا د جنت ته ځي یو کس به دوزخ ته ځي دا ټول دې لاړ شي بالفرض دا اعلان وشي ټول چې څومره ټول جنت ته یو به دوزخ ته ځي عمر فاروق وایي دا به هم ځم ولې یارېږم هسې نه خاتمه مې خرابه نه شي جهنم ته مې وغورځوي چې اوس وغورځوي الله نه څوک تپوس کولی شي چې ولې دې وغورځو زمارونو دا دوه څیزونه په زړه کې ساتئ یو د الله د رحمت تمه د الله د بخنې امید رجا ورته وایي او یو خوف د الله نه یره هسې نه رو مې نه نیسي غرق نشم او تباه نشم دا د کامیابۍ لارې دي دا دواړه څیزونه الله یې زموږ دا دواړه نصیب وګرځولي نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه یو ځل یو باغ ته لاړ چې باغ ته لاړو نو باغ کې یو مرغۍ ناسته وه په یو بوټي باندې نو دی وی افسوس او ارمان دا مرغۍ هم زما نښه ده نو چا ورته وی د مرغۍ امید ساتې مرغۍ څه شی دی
ته خو د نبی علیہ السلام خلیفه امیر المؤمنین وی نه کنه وی دې مرغې ته که دا الله په قهر شي او په غصه شي نو خو بس مړه به کې جهنم وخوله نشته کنه او که عمر ته الله په غصه شو جهنم ته وغورځو نو تبه برباد دی دا به د صحابو په زړونو کې څومره مبارک استی دي څومره مقرب خلق دی څومره الله ته نږدې خلق دی د هغې په زړونو کې دومره یره پرته وه او موږ څه یو موږ په کار دی کنه چې زموږ په زړونو کې د الله یره پیدا شي او ما راته وایي داسې یره نه لکه سړی چې د دشمن او مال له غم نه یریږي د الله د لویۍ او د الله د عظمت یره دا یره د انسان په زړه کې پیدا شوه ولمن خاف مقام ربه و جنتان نو چې کم سړي په زړه کې دا یره پیدا شوه چې د قیامت پر ورځ به زه لوی ذات د الله ته ودرېږم او ما نه به تپوس کوي نو الله ذوالجلال فرمایي چې ده له یو جنت نه برغ برغ باغونه جنتونه ورکو دا د کامیابۍ یو نښه شوه او د کامیابۍ یو نشان شو هلکې به انشاءالله دا خوف ساتی که نه به ساتلی دا یره چې په زړه کې راشي بیا سړی نیغ دوک رواني ګوري لکه بل آیات ته الله فرمایي واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى د چا په زړه کې چې د الله یره راله او خپل نفس د خواهشاتو نه وساته خپل نفس د خواهشاتو نه وساتي نو علماء دا دویم ټکی ولې راوړه وایي چې یره راشي لازما به دې د خواهشاتو نه بیا ځان ساتي دا چې کوم سړي په زړه کې یره نی نو دې خواهشاتو پسې منډی له یره نشته پخوا به زمونږ په دې دغه کې د وطن کې مونږ به غوبل کو د دې غنمو ترېشلو زمانې نه مخکې نو یو قسم غوبل به هغې ته به خلکو د پرانستو غویانو غوبل وي د کشرانو ته به یاد نه وي مشرانو ته به یاد وي پرد وطن کې نیم خبر خو مونږ ته داسې وه او داسې وه چې دا ګېډۍ د غنمو به یې راوړې بیا میدان کې به یې خورې کړې او غویان به یې راوستل بیا به یې ور پرېښودل نو ګیر چاپېره به ورته خلک ولاو ډنګونه به ورسره نو غویان به په دې ګیرو د پاسه ختل په دې خپو باندې به غنم میده کول او چې کوم غوی به بار وته نو هلته خو به خلک ورته ولاو ډانګ به ورسره نو غوی به بار نه شو تلې واپس به په دې ګیرو د پاسه راته په زړه کې به د هغوی یره پرته وه چې که بار وځم خو دغه کاکا راله غوزار رابرئ که په دغه راوځم هلته راله غوزار رابرئ نو هغه په ګیرو تاوېدل هغه به یې په خپو باندې میده کړو او چې چېرته به یو سړی غافل شو او کوتک به ورسره یا غافل به شو هغوی به منډه کړې بار به وت نو دا د انسان مثالم دی که ستا په زړه کې دا یری چې زما نه خو د الله تعالی دا کوتکې د فرشتو ګیر چاپېره تودي او چې سړی مړ شي څه به کوي د دنیا کې جمدی دی او منډه به وایي چې د قبایلې راکې ته به لاړ شي چې د یو خان حجرې ته به ورننوځي چې د پیسو پر رشوت به ځان خلاص کړي نو د قیامت په دغه لویه ورځ د الله نه ځان خلاصولی شي قبایلي علاقه شته چې هغې ته وتښتې نشته دی رشوت باندې الله څه کوي سفارشونه دې نه کېږي نو څه به کوې زړه کې به د الله یره پیدا کړو ښه پروردګار یې زمونږ او ستاسو په زړه کې د خپل ذات عظمت لویي او یره پیدا کړي ګوره شریعت ممتاز څه کولی نبی علیه السلام مبارک ممتاز څه کولی نو که یو سړی په مصیبت او په تکلیف کې مبتلا شو او دی وی انا لله و انا الیه راجعون او دی په صبر وکړي بیا جنت اجرم جنت او که داسې وي چې دا مصیبت د لرې کېدو وي یا دا بیماري د جوړېدو وي نو صبر دې پرې وکړو د الله نه روغ صحت هم غواړي د خدای ماله روغ صحت راکړي بیماره ته ټینګېدل تکلیف ته ټینګېدل هم ډېر ګران کار بیا هم یو خبره د یو صحابي د الله نه سوال کو یا الله صبر راکړي صبر راکړي هسې په روغ یې صبر غوښتو نبي علیه السلام ورته غوسه شو ورته ویې د الله نه مصیبت غواړې چې ته صبر غواړې نو صبر خو راځي چې مصیبت راشي ته خدای الله نه مصیبت وغوښت چې خدای مصیبت نشته وایي صبر راکړې صبر راکړې دا مطلب چې مصیبت راوړي صبر به راکړې راله د الله نه عافیت غواړه چې خدای د مصیبت او بیمارونه مې وساتې چې راشي نو بیا صبر غواړه چې مصیبت راغلی نی صبر مه غواړه چې راشي بیا صبر غواړه او د مصیبت نه مخکې د الله نه روغ صحت غواړه د الله نه عافیت غواړه اخیری بیماری د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مدینه شریفې د قبرستان کتلې فرار سره کو بیده عائشې بیبي سره یو بله زنانه ناسته وه نو عائشه بیبي وی وارأسه سر مې مات شو نبی علیه السلام مبارک ورته فرمای
وی عایشې ول وی سر مې کوبیږي. نو حضور پاک مبارک خوشطبع وی مه خفه کېږه وی که سر دې خوږیږي او سر دې مات شي او مړه شي وی غم مه کوه زه به راباندې جنازه وکړم او ډېرې دعاګانې به درته وکړم. او ته څه وایي؟ وی ښه وی ما ته پته وه چې ته زما په مرګ خوشحاله که زه مړه شوم که نه مازدیګر به دې بله ښځه کړې. نبی علیه السلام مبارک وفرمایل بل و انا ورأسا عایشې زما سر خوږي تا به الله جوړه کړي او زما سر داسې درد دی چې ممکن ده چې دا زما خیلي بیماري شي. هماغسې شو. وی دا بیبي راغلې ده د دې یو ماشوم بچی مړ دی او ډېره غمجنه ده. اوس هم چا ته تکلیف غم ورسېږي نو یو نیک سړي عالم ته لاړ شي دعا راته وکړه. نو نبي علیه السلام مبارک وفرمایل چې د چا 3 بچي ماشومان نابالغه مړه شي او مور او پلار یې پرې صبر وکړي رب العالمین مور او پلار له جنت ورکړي. عایشه بیبي فرمایي چې که 2 ماشومان وی که را چا 2 ماشومان هم نابالغه مړه شي او مور او پلار یې ته صبر وکړي الله جنت ورکړي. وی که یو ماشوم وی که یو ماشوم هم دغه ښځه خو یو ماشوم وی که یو ماشوم هم د چا مړ شي او را مور او پلار یې پرې صبر وکړي الله جنت ورکړي. وی ښه کله چا ماشوم ني یا وی کومه ماشوموالي کې مړ نه شي ورسونه ښکلې تپوس وکړو. رسول الله مبارک ورته څه فرمایي؟ وی عایشې وی زما غم د ټول مسلمان غم نه که زه وفات شم او زما د مرګ یو انسان ځان ته راروان دي کي او پې غم وکړي او بیا پې صبر وکړي زه به م الله جنت ورکړي. نو ګوره غم او مصیبت ما تاسو ته وی دنیا چې اباده نو سړی د غم مصیبت ته نه خلاصي. په چا به یو تکلیف یو به په غم او مصیبت پې به چا پورې خندا ګورې نه کوي. دا خو دنیا نن په یو سبا په بل یو سړی مالدار دی مال تلا هر چا نه پلیش یو سړی د اولاد خاوند اولاد تلا یو سړی د جایداد خاوند جایداد تلا دقه دا ویم یو سړی د کارخانې خاوند کارخانه ته یو سړی د عزت خاوند عزت ته. خو دنیا د ما تاسو ته دنیا باندې به دغه نه کوي اصلي عزت ورسه الله سره. نو اکثر زمونږ په وطن کې خلک بیا پیغورونه کوي. نو نبی علیہ السلام څه فرمایي؟ وی چې چا یو مسلمان ته پیغور وکړو هغه انسان ته چې کوم تکلیف مصیبت رسېدلی دی هغه ته الله خلاص کړي او هغه مصیبت در باندې الله راولي. تو پیغور به نه کوي مسلمان. هر چا نه الله بچي اخیستی شي د هر چا نه الله مال اخیستی شي د هر چا نه الله عزت اخیستی شي د هر چا نه الله روغ صحت اخیستی شي. نو په مصیبت کې به څه وایو چې مصیبت راشي الله دې نه راولي مصیبت نو واوي چې خدای نه ول په انسان دی انا لله و انا الیه راجعون. یا الله مونږ ستایي مونږ د الله مونږ به الله ته واپس کېږو. او دیم دا به پښتو کې خیر د کار به کې د تللی دی و یا الله ما له په دې مصیبت کې اجر او ثواب راکړي او چې دا کوم شی مانه لاړ یا بچی یا ښځه یا مال یا دولت یا کارخانه یا بل شی الله ما له دې نه بهتر راکړي الله ورښودي شي. دا سوال به کوي نو الله اجر هم ورکوي او اجر په دنیا کې هم ورکوي او په آخرت کې د جنت په شکل کې هم ورکوي. دعا کوي چې الله تعالی په موږ رحم وکړي. الله مو د مصیبتونو آفتونو نه په امان وساتي. زموږ یو ملګری هغه یو خوب لیده ما ته دا خامخا خلکو ته ووایه بله جمعې ما ته ویلي خو ما نه هېر شو. هغه یې چې د جمعې ته مونځ کې ما یادی وایي تا له چا چک درکړو نو یو سړی په دې مجلس کې ناست دی وی هغه سړی تا ته وایي چې ما بیګا نبی علیه السلام په خوب کې لیدلی دی او نبی علیه السلام مبارک راته ویلي دي چې ته دته ووایه ما یادی چې د دې چک جواب خامخا ورکړه چې دا تاله د جمعې په ورځ چا خط درکړه د دې خط جواب خامخا دې خلکو له ورکړه. نو یې تا هغه خط وکته نو په هغې کې دا لیکلي چې دې خلکو ته ووایه چې توبه او استغفار کوي. دې خلکو ته ووایه چې توبه استغفار کوي. دا د نبی علیه السلام مبارک وینا ده. دلته یو نیک سړي خوب لیدلی نو دا د نبی علیه السلام وینا ده د خوب لیدل او د نیکۍ خوب دی نو رښتونی خوب دی انشاءالله. نو دا د هغې د وینا مطابق تاسو ته زه دا خبره کوم چې توبه استغفار خامخا کوئ. استغفار توبه استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه. رښتیا خبره ده په توبه الله تعالی د مصیبت د انسان ګناه معاف کوي او الله تعالی پې خوشحاله وي. خدای پاک ته موږ توبه استغفار توفیق وایه او الی العالمین موږ د مصیبتونو نه خلاص دی د دنیا او د آخرت له مصیبتونو نه خلاص دی او
دا زمون په مسلمان چې دا کم مصائب را روان دي په سوات کې په وزیرستان کې باجوړ کې مومن جنسه کې دی په دی نو اوکې که الله د مسلمان د مصیبتونو تکلیفونو پامن کې خلاص کړي خدای پاک د مسلمانانو اتحاد او اتفاق نصیب کړي او العالمین زمونږه څوک مسلمان چې د زړه په غمونو مبتلا دی الله د زړه غمونه لرې کړي په خوشحالۍ باندې بدل کړو او جنت او خوشحالي نصیب کړي د اور او د عذاب نه رب العالمین ماخذ وسر راغلی تا مجمار د ملمکلار بیمار دعا غواړي الله تعالی له شفا ورکړي الله سمه میزان کې خو یا ته له شفا ورکړي څوک قدردان دي د حلال رزق نصیب کړي څوک تندرست لري فراخ رزق نصیب کړي د موږ د دین سره او ستاره قرآن او د حدیث سره محبت او مینه پیدا اسم اعظم څه شی دی دا څوک وایي د الله دا نوم الله وایي د اسم اعظم د الله خپل نوم دی د الله دا نوم یې اسم اعظم و اعتقاد غواړي رونو پورا تعلق د الله دا نوم ګوره روحاني اسباب چې څومره وي نو هغه کې عقیده او اعتقاد شرط دی ظاهري اسبابو کې عقیدې ضرورت نشته د سپرین ګولۍ دی وخوره که عقیده دې پې وکړي او چې خېټې ته دې ورله نو خوله در نه وباسي اوبه دې اوس کلي کې دې پې عقیده وکړي نو ته نه دله ختموي او روحاني اسباب هغه اعتقاد غواړي هغه خو ظاهري سبب در کې ستا کار کوي هغه خو د الله او ستا منځ کې یو نسبت دی نو انا عند ظن عبدي نی چې په الله دې کوم اعتقاد راغی رب العالمین هغسې درته پوره کوي ولې نبی علیه السلام فرمایي سورت فاتحه کې د هر مرض شفا ده نو نبی علیه السلام دروغ خو نه هغه رښتیا و اوس ته ویله که زه بیمار یم سورت فاتحه مې په اوبو ولوستله او مې زه جوړ نه شوم و روحاني سبب دی کلک اعتقاد غواړي که ستا په الله دا یقین وي چې واقعي همدا فاتحه زه لولم او ماله پې الله تعالی شفا راکوي خامخا د الله شفا درکوي خو زموږ اعتقاد کمزوري متزلزل یو مونږه یا الزمزم لما شرب له نبی علیہ السلام فرمای زمزم کې کوم مقصد له اوس کو الله هغه مقصد درته پوره کوي او تجربه هم داسې ده د نبی علیہ السلام په حدیث کې تجربه ضرورت هم نشته او تجربه هم داسې ده د ډوډۍ لپاره بعضې حضراتو شپږ میاشتې د زمزم په اوبو ګزاره کړې ده نه د اوبو ضرورت راغلی دی بې دې او نه د ډوډۍ او د بیماری لپاره علاج د پاره استعمال شوی دی الله به بیماری ختمي ډېر خلک وایي موږ زمزم اوس کو نه جوړېږو هغه اعتقاد او یقین کمزور دی نو اسم اعظم دی سړي ته زده یو سړي د نبي علیه السلام په مخ کې دعا کړو یسألک باسمک الاعظم الذي استأثرت به نفسك في مكنون الغیب وی خدای ستا په هغه اسم اعظم سوال کوم چې تا په خپلو پټو خزانو کې ځان سره پټ ساتلی دی هغه لم پې دعا قبوله کړه ګوره یاد ورته نو چې کوم نوي الله تا ته معلوم دی کنه بل سړی سوال کوي اسألك اللهم بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الحنان المنان ذو الجلال والإكرام نبی علیہ السلام او فرمایل وی دا الله په اسم اعظم سوال وکړه ان دعا به قبول شي بهر کیف د مارونو دغه سړي سره آصف سره اسم اعظم د اسم اعظم په برکت به ده به د هغې استحضار وکړو او د الله نه به یې سوال وکړو او سوال یوازې په ژبه نه سوال په زړه کې مې چې زړه کې انسان خپله مدعا حاضره کړي که ته دا ووایې چې هغه سوال خو ټیم غواړي که اسم اعظم لرلو باندې هم وخت لګي او سترګې رب په ډېر معمولي ټیم دی د زړه استحضار او په زړه کې الله ته توجه ورکول بیا د الله تعالی دعا قبلولو باندې ټیمونه نه لګي د حضرت ابو هریره رضی الله عنه قصه مې درته وکړو چې راغی سنګ نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته مور ووایو وی صاحب دغه د مور بیا وویل ما واپس کافر کړي چې کافر شه وی هر وخت مې وایي ته زما د مور دپاره دعا نه کوې چې الله زما مور مسلمانه کړي او مور سره چوکۍ یا لرګي لاس کړي ورپسې راځغلي او جومات ته ورپسې راننوته او ابو هریره صاحب ته مخکې د منډې وایي نبي علیه السلام ته راغی وی صاحب دغه دې راپسې راله اوس تا مخکې مې هم وایي نبی علیہ السلام مبارک سر اوچت کې دغه سلک معمولي غوندې خدای د ابو هریره مور مسلمانه کړي او چې دوه درې قدمه را مخکې شوه وی ترورې یا خورې څنګه رالې وی صاحب اسلام ته مې کېږي ما ته مسلماني وښایه چې الله مې مسلمانه کړي سکندونه کې رب ته سترګې انسان په خپل کار کې کړاو ته مشقت ته ستړیوالي ته محتاج دی الله په خپل کار کې دې څیزونو ته محتاج دی نه یو کون سره هر څه فیصلې کوي نو دا مې دې پورې وي چې دغه انسان ته اسم اعظم یاد و بس الله پوه کړی د کتاب پوه ورسره علم ورسره عالم هغه له الله دا طاقت ورکړی دی نو ځکه سلیمان علیه السلام د دې سړي خبرې له توجه ورکړه چې دا عالم دی دغه سرکشې پیرې به خپل کار کې دې له توجه ورکول پکار
نبی کریم قرآن حکیم کې چې الله تعالی کوم وخت کې فرمایي چې حضرت آدم علیہ السلام الله خلیفہ جوړو. ولی خلیفہ جوړو؟ فرشتو سوالو الله وی که عبادت له پیدا کې هم مونږ کوو کنه، مستحقل عبادت کو مزیدار، او چې دغه سره لدنه مخکې سو پیدا کړی دي پیریان دي پیدا کړل، څومره فساد په مخ د ځمکه کو، الله امتحان ته اخلي. دا ورته نه وي چې ودرېږه یاره یو میاشت تاسو مې عبادت وکړئ او په آدم علیه السلام هم زه عبادت کومه، ګورو سره چې کم یو به زیات ښکلی عبادت کوي. نه، دا علم امتحان ته اخلي، او دا علم په امتحان کې حضرت آدم علیه السلام کامیاب شنو خلیفه جوړ. زمارونو اصل سیز ګورې علم دی، پویه ده ښه. الله دې مونږ ته د دین پویه نصیب کړي. که دنیا پویم کم قوم سره نی دا قوم تباه دی. نن د دنیا پوی امریکې سره او لندن سره ده، ټول مسلمان ورته محتاج دي. علم نه بغیر کار پم دی کېږي. د دنیا پویه مونږ له پکار ده، او اصل پویه د دنیا نه ده، اصل پویه د دین ده. د دین پویه چې چا سره د الله په نږدې. ارمذي شریف کې زمونږ احادیث را روان دي، پرونه داسې تېرېږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د عالم د فضیلت متعلق وی په یو عام عبادت گزار سړی کې ډېر زیات عبادت کوي، عابد. او بل حدیث کې راځي مشکات کې تېرېږي چې د نبی علیہ السلام نه تپوس وشو چې یو سړی عالم دی او بل کس عبادت گزار دی او ډېر زیات هغه عالم صرف فرض منځونه او عبادت کوي، نفل نه کوي. او دا چې کوم عبادت گزار دی داسې عبادت کوي چې شپه ورځ عبادت کوي، د ورځې روجې او د شپې منځونه دي، کوم یو پکې غوره دی؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل وی زه په یو ادنا مسلمان غوره ما، دا منې که نه منې؟ وی او صاحب دا خو بالکل منو. نو دا مو منې چې د عالم په د عابد دقسې غوره، عالم له الله ډېره لویه درجه ورکړې. حدیث پاک ترمذي شریف کې پرون زمونږ تېر شو چې علماو ته مخلوق د خدای دا حیوانات هم دعاګانې کوي، تر دې حده پورې چې په سوړو کې میږي او په دریاب کې کبان د علماو دپاره دعاګانې کوي چې الله علما په مخ د ځمکه جمع دي. ولې که علما ني نو څه موده پس څه موده خو به خلک الله الله یالي نفلونه به هم کوي، عبادت به کوي، خو بیا به څه موده پس د خلکو د ذهن نه د الله نوم ختم شي. دا خو تا تعلق کوي الله شته، موجود دی، یو دی، د صفتونو مالک دی، د قدرت مالک دی، د الله نوم د مخ د ځمکې نه ختم شو قیامت پر راشي. نه به کبانې او نه به میږي. هغوی ته پته ده چې دا زمونږ دا ژوند د عالم سره تړلی دی. که عالم مې مونږ به جمدي وو، قیامت نه راځي. که عالم ختم شو قیامت پر راشي، د الله نوم به ختم شو. هر انسان په دنیا کې په پریشانو مسائلو کې گیر دی، او هر انسان د دې سوچ کے پروت تے کہ دعا کئی نو وی خدای پریشانی قبل تم وی نو یا اللہ پریشانی میں دا چاہتا دا مال پریشانی دا چا سر نشتا پریشان دے چا سرشتا پریشان دے دا چا بچی نشتا پریشان دے او دا چا بچیشتا پاغے کے پریشان دے دا چا زمکا کور نشتا پریشان دے او دا چا ازمکه دا کورې دی هغې کې پریشانه دی. دا ولې دا خلک پریشانۍ کې پراته دي او ټول ژوند په دې پریشانۍ کې تیر شو، سار نه ماښام ماسخوتنه پورې دغه پریشاني، او بیا چې د شپې وده شي نو په ګولو وده کېږي، وی خوب نه راځي. دا د دې یو څو وجې دي زمارو. نو نن دته زه یو څلور څیزونه ښیم، او وجې به هم درته وښیم او د هغې علاج به هم درته وښیم. څلور څیزونه که دا څلور کاره مونږ تاسو کړل نو انشاءالله چې اس قسمه پریشانی به مونږ او تاسو ته نه به د مال پریشانی وي، نه به د بچو وي، نه به د ښځې وي، نه به د مور او پلار وي، نه به د ګاونډي وي، نه به د مرض او نه به بل تکلیف وي. ازمایش کرام شي بیماری او تکلیف، خو ته به هغې کې مطمئن خوشحاله به، فریادونه به نه کوې. لومبې دا دی چې مونږ سهار وختي پاسو نو هر انسان د ګناه په سوچ کې پاسي، د الله د رضا سوچ هېڅوک هم نه کوي. که یو دکاندار دی دی کې خم شته ګورې ټول نه یادو،
ټول نه یادو. یو دکاندار دی هغه چې سار وختي پاسي نو په دې سوچ پاسي چې نن به زه څونه پیسې وګټم او د بل مسلمان جیب به زه څنګه ووام، زه به څنګه دا 2 نمبر او 3 نمبر سیز د 1 نمبر په سیز خرڅ کم، دا ګډې والا شی به زه د سوچه سوتره په شي څنګه خرڅ کم، دا شی به زه کمزورې په ښه څنګه خرڅ کم، دا دوکه او ټګي چې زه په دې سودا کې کوم د دې انسان نه به څنګه پټه کم چې دې په پی نشي او زه یې خرڅه کم، او زه به دا خراب مال د ښه سره څنګه یو ځای کم چې دا وباسم او پیسې څنګه وګټم، دې به څنګه خدای خوشحاله کړي. ته چې د خدای بنده خفه کې او د خدای د بنده جیب به او د الله بنده ذلیله کې او رسوا کې، نو الله به تا څنګه خوشحاله کړي. ګوره لږ سوچ او عقل او فکر پکار دی. یو زمیندار دی چې سار وختي پټي ته ځي، دی په دې سوچ دی چې زه نن وختي لاړ شم او بخور کوم چې پردی او به زه څنګه ووام، او که دی یوې کوي دی په دې سوچي چې څوک نه چې دا یوې دی پردی پولې ته یا دا سسکور عالمه کم او دا پردی پولې لږه غوندې اتراشم، او که دی سامان خرڅوي سبزی خرڅوي او دی ګوتی ډکوي، نو دی چې دی فصل ته ګوري په دې سوچ کې چې په دې مټرو کې خو پاخم شته او دی کې خو وړه دانم شته چې دا به زه څنګه په ښه ریټ وباسم، دا ګوتی به څنګه واړه کم چې شی پکې لږ راځي او زه په ډېره څنګه خرڅه کم، دا ټماټر سخا به زه څنګه وباسم، دا سخا به لاندې کم دی هغې له سوچونه کوي او فکرونه کوي، په سوچ او فکر کې پروت دی. باغ والا هم په دې سوچ او فکر کې پروت دی چې دا خراب شی دا خراب سیو بس بندې که لکه خیر بندې کوم چې دا خرابه میوه به په دې ښه د څنګه وباسم. دا سوچ چې زمونږ او ستاسو دی چې د بل جیب څنګه ووو. یو ډاکټر چې دی سار کلینیک ته په دې سوچ کې دی چې یو مریض مال راغی د دا جیب به زه څنګه ووام، دته به د ایکسرې ضرورت نه و زه به ورته لیکم، ایکسرې والا سره به زما خبرې چې نیمې ستا او نیمې زما، الټراساونډ به ضرورت نه و زه به یې ورته لیکم، هغې سره به زما خبرې چې 100 روپۍ به پکې مال راکې، د لیباټرۍ ضرورت به نه و زه به یې ورته لیکم، هغه سره به زما خبرې چې ماله به 100-200 روپۍ راکې د مریض، او بیا چې کم دارو د ښه کمپنۍ په 1.5 او 200 روپۍ کېږي، زه به ورته د هغه 500 روپو لیکم، دا 600 به لیکم چې ما ته هلته فایده میلو شي. دا سوچ دی. یو انجینیر چې سار پاسي هم په دې سوچ کې چې دا سکول خو ټیکهدار اخیستی دی څونه کمیشن به ته علم، خراب سیخ دی ولګوي، کمزورې دی ولګوي، لږ سیمټ دی ولګوي، خو چې زما پیسې پکې راوځي. دا سیز دی د مارونو چې موږ یې پریشانو کې اچولي. مال ډېر ګټي خو چاته د زوی پریشانی ده، چاته د ښځې پریشانی ده، چاته د مور او پلار پریشانی ده، چاته د ګاونډي پریشانی ده، او که دا پریشانی اسم نه د قبر پریشانی خوړو چې ته تللی نه ده، د آخرت پریشانی خوړو چې ته تللی نه ده. دا به څه کوم؟ دا دومره پیسې چې مونږ ګټو په حرامې ګټو، دا زمونږ دا خو معمولی شی دی. دا لوی خلق دا صدران او دا وزیر زمان او دا وزیران او دا غټ سرمایه داران چې ګټي واخ واخ دی په 100 او په 200 کې ګټي، هغه څه کوي؟ هغه غون میل د چینو والی وي، دا چینی زما شو دا به نه خرڅوي په بل چا، بل مالدار دی هغه بل غون میل والی د چینو وي، دا به په بل چا نه خرڅوي، دا زما شو په دې باندې. ټول سرمایه دار یو ځای شي او خپل منځ کې تقسیم وکړي، او چې په مارکیټ کې څومره چینی وي هغه غون په خپله والي، بیا خوندي کې نه خرڅوي، ریټ وخیږي د 100 نه 200 ته او 200 نه 300 ته، او بیا ټک چې هغې خرڅ کړي
نو خلقو باندې 100 روپۍ په 300 خرڅېږي. دا پیسه چا لګټي؟ دا خدای خو د اربونو مالک دی، دی خو د کروڑونو مالک دی، دا خدای نه مالک. پته ولګېده، یو سوچ ذهن لراغی چې دا خلق اسې ځان ته مسلمانان وایي چې موږ مسلمانان یو، خو چې د مسلمانۍ کم سوچ دی او د الله د وینا پابندي د هغه په مونږ کې نشته. بیا چې پیسه په کومه طریقه وګټم او څومره ډېره وګټم، نو بس علاج یې څه دی زمانو؟ علاج دا چې سار وختي وځې نو دا سوچ کوه چې زه نن هر څومره کار کوم، هر څومره، نو زه به د الله د رضا کار کوم چې الله زمانه خوشحاله. خو ډېره پیسه وګټه، د پیسې ګټل تعالی منع نه دي. د یوې کارخانې په ځای 2 لګوه، د 2 په ځای 3 لګوه، د 3 په ځای 4 لګوه. خو نیت دا وکړه سار چې دی پټي ته څه سوچ وکړه، وایي دې پټي ته زه ځم، الله دا فصل کرم دې دپاره چې مال غنم پیدا شي، مال جوار پیدا شي، دا فصل زه پې خپله او د ښځې او د بچو خېټه وپالم، او خدای ډېرې پکې راکړه چې عمره حجونه هم پکې وکړم، او الله نور هم پکې ډېرې راکړه چې ځان له پکې یو کور هم جوړ کړم، یو موټر هم پکې جوړ کړم، او الله ستا نوم به هم پکې یادوم، ګناه به پکې نه کوم. الله ګناه به پکې نه کوم، حرام به پکې نه کوم، پروردگار تا به پکې یادوم او ستا نوم به پکې یادوم، ټګي به نه کوم، دوکه به نه کوم. زما د قسم یې درته ګورې حقیقت ویم چې څوک نه کوي ټګي، د هغې شی د نورو نه زیات خرڅېږي او ګران هم خرڅېږي. ګزې تجربه وکړې چې دا تاسو په ګوړو کې رنګکاټونه اچوئ، مارکیټ ته وړئ نو حرامه مو ګټله، او که یو قوم ته ما ته که دا پته ولګي چې پلانکې سړی ګوړه خرڅوي او بې رنګکاټه سوچه ګوړه خرڅوي، نو زه ښار کې څه کوم چې علم زه به یم چې هلکه په 3000 سټه ده، مال یې په 3.5 راکړه، خو مال یې پاکه راکړه. خلک سوچه شی غواړي. ته لاړ شه مارکیټ ته او چای والا ته ووایه چې وروره ماله سوچه چای راکړه، اعلی په 100 کیلو ده، په 1500، ماله په 600 راکړه، خو ماله سوچه راکړه. پیدي په 150 روپۍ کیلو در نه زه اخلم، خو ماله سوچه پی راکړه. رښتیا ووایه په سوچه خلک پیسې ورکوي که نه ورکوي؟ نو کار ولې پاک نه کوي؟ الله ولې نه خوشحاله وي؟ یو علاج دا شو چې هر سړی چې ساروزي پړه کې دې دا سوچ وکړي چې زه نن څومره کارونه کوم، څومره دې کې به زه د الله د رضا کوم، بس چې الله پې خوشحاله شي. ته ګوره تماشه کوه، په هغه لږه کې به تا ته خدای پاک خیر او برکت پیدا کوي. یو غریب سړی او غریب او هغه د کور کې کار روزګار به نه کو، چې کور ته به راغی نو ښځې به ورته وایي ته کار روزګار نه کوې، ښځې به زما مزدوري دیاړې نه کېږي، نو زه څه وکړم؟ کار روزګار ته یې ډډې نه لګېږي. نیک سړی مونځ به یې کوه، دس به یې کوه، سوچه کار به یې کوه. په سوچه کار والا څوک کارونه هم نه کوي، دا هم یو غم دی چې پاک کار کوي. نن راځه که نه د تیلو پمپ کې د نوکر کوم، خو تیلو پمپ والا ته وایي زه به سوچه کار کوم، زه به غلط کار نه کوم، ګیج به هم پوری او هغوی زمړه خپل کار کوه، ځانه دې مولا جوړ کړی دی. مولا مې نه دی پکار، مالا هغه سړی پکار دی چې ماله پو کم خرڅوي او ګیج د نوکران چې دا کم نوکران د خانانو له او د کارخانهدانو له شی خرڅوي، هغې ته پته یي که نه یي پته چې دا شی خراب دی او بیا هم خرڅوي. دا خو لوی غم جوړ دی. یو لاندې افسر هغه د غټ افسر دپاره پیسه پیدا کوي چې د غټ افسر له پیسه پیدا کړم، زما به هم پکې وشي او د هغه به هم پکې وشي، نو ظالمه د بل دپاره د الله خیرت خراب کړم. ټول څوک ځان له خرابوي او څوک د بل دپاره خیرت خرابوي. نو ښه سړی نو کار روزګار به نو کله په ښځې او بچیو ناره تېرېدلې، نو یو ځل یې خوب ولید، نو چا ورته وی ورشه هلکه د پلانکي ځای کې یو تیږه پرته او د هغه تیږې لاندې 100 اشرفۍ پرتې دي راواله. دا سړی ورته په دې خوب کې وایي چې د الله د طرف نه پکې برکت یې او که پکې نه وي، نه برکت پکې نشته، وی نه مې دي پکار. سهار چې پاڅېد ښځې ته وایي ښځې ما ته خو بېګا په خوب کې چې وایي چې یو تیږې راته وخو چې د هغې لاندې 100 اشرفۍ پرتې دي راواله. نو ما ورته وایي چې برکت پکې شته که نه؟ نو وایي چې برکت پکې نشته، مې نه رالم. ښځه ورته وایي خدای دې بیخ بنیاد وباسه، مونږ دې وځه، مونږ نار یو، ښځه مونږ بچي دې هم نار دی، ته په برکتونو پسې ګرځې. ورشه راوړه نیکبخته چې څه پې والو، وایي ښځې چې برکت پکې نه رالم.
چې بله شپه شوه نو بیا خوب ولید نو ورته په خوب کې څوک وی هلته یو تیږه پرته ده او د هغې تیږې لاندې 10 روپۍ د اشرفۍ پرتې دي راواله دی ورته برکت پکې شته که نشته وی یاره برکت خو پکې نشته وی نه مې دي پکار ښځې ته وی ښځې وی بېګا خو مې یو تیږه ولیده په خوب کې چا راته وښوله چې 10 اشرفۍ لاندې پرتې دي او راواله نو ما ورته وی چې برکت پکې شته که نه وی نشته بیا نالم ښځې ورته وی مونږ دې وخېږه د 100 نه خو 10 لرالې د 10 روپۍ لا ګورې شی روان دی ورشه بیخ دیو ده مونږ دې وخېږه کار دې نشته او بچیم نار دی او زم نار یم راواله دا 10 روپۍ څه خو به یاره ښځې چې برکت پکې نشته نه یې راله هغه هوښیار و چې برکت نه څه به کېږي زه به اوس دا 100 روپۍ روانم دلته به ته ناجوړه شي په هغې به ولګي دلته به بچې ناجوړه شي په هغې به ولګي دلته به مقدمه جوړه شي اسپتال به راشي څه پم په داسې پیسو بله شپې خوب ښځې ته چا بیا په خوب ولیده وی پلانکي دی کې یو تیږه ده ورشه د هغې لاندې 1 اشرفۍ پرته ده او راواله دې ورته وي برکت پکې شته که نه وی او شته پکې سار چې را پاڅېد ښځې ته یې وی وی ښځې وی ما ته خو یو تیږه وښوله بېګا په خوب کې چې د هغې لاندې اشرفۍ پرته ده او برکت پکې دی د مړه وی خپل کار کوه 100 دې نه راغېستې 10 دې نه راغېستې روپۍ پسې ګرځې دا برکتونو پسې ګرځ رالی او که نه رالی خدای دې بېخ وباسه هغه دې لاړ نو ده هغه کاڼی اوچت کړ نو 1 اشرفۍ پرته وه هغه یې راواغېسته چې راویغېسته اشرفۍ ډېر ښه نو ده وی چې یاره څه به کور ته ځم او په دې به ټیپر او بینګلی او ساګ او اوړه موړه رالم راشه په دې یو شی واله چې نن خو بچي په بر خېټه خوراک وکړي که نه نو لاړ د دریاب غاړې له او یو مضبوط کب یې واغېست ښه مضبوط غټ کب او را پوګې کړ چې دا کب به نن وریتوم چې نن مې ښځه بچي په بر بیټه کب وخوري خوراک وخوري چې کور ته یې څنګه راوړه وی ښځې وی کب مې پرې واغېست سړی یې بیختې وځه پسه به دې وړاغېستې و پسه به دې سالوګان ټیپر مې پر هغه زمانه کې چې سبزي وا به دې غېستې و نو یو کب به بس ښځې خبرې به نه کې نن په بر بیټ دا یو شی خورو کب چې کله پاکو په کور کې ویسېره نو په هغه کب کې یو ملغلره راووته په دریاب کې دننه ملغلرې وي یو ملغلره قیمتي پکې راووته هغه یې راوچته کړه او چې څنګه یې راوچته کړه او بازار ته یې یوړه وی دا یو دکاندار ته وی دا خرڅوم هغه چې وکته وی دې قیمت ما سره نشته دا به کم ځای خرڅېږي دا خو مړه دا باړک دکانونه دي هلته ورشه غټ مارکېټ کې لوی سراب ته هغه یو څه د دې پیسې هغه سره دي چې هغه یې څنګه یو چې وکته وی کاکاجي د دې پیسې ما سره نشته د دې قیمت دومره دی چې دا مونږ سره دې بازار کې نه پوره کېږي دا چې کم صدر کې مثلا لوی مارکېټ ته او غټ سراپان ناست دي هغې له یو څه هلته لاړ او بلا په لکونو زرګونو اشرفۍ او درهم پې وشو او کور ته یې راوړلې ښځې ته یې وی ودې لید برکته ګوره څه خبره شوه چې د الله د رضا دپاره د کم کار وکړو نو چې لږ یې وګټې نو برکت به پکې وي او چې د خدای د رضا دپاره نه او د الله خلاف د کم کار وکړو نو ډېرې به وي مال به ډېري دولت به ډېري خو برکت به بلکل نه نو اوس شیطان دی چې ته دې ته پرېږدي شیطان وی برکت بخپل کار کوي شیطان مثال د هغه ښځې دی او وی برکت بخپل کار کوي خو چې شی ډېرې نو شی ډېر دی او دلته راته غم پېښ شو او بیا چې ډاکټر له لاړې نو هغه وایي 10 لکه روپۍ به دې لګي اوس به څه کوې زه حیران په دې چې موږ ډاکټر په خولې باندې 10 لکه روپۍ لګو موږ د انجینیر په خولې چې هغه وایي دا کور به جوړېږي خو په دې به 80 لکه روپۍ لګي د هغه په خولې 80 لکه روپۍ لګو او د خدای او د رسول په خولې 10 روپۍ نه لګو چې خدای او رسول الله ته وایي چې په دې 40 روپو کې 1 روپۍ ورکا په دې 1 لک روپو کې په غون کال کې 2.5 ورکا او دې له زیاتې درکوم نو د خدای او رسول په خبره باندې موږ نه لګو پیسې او انجینیر وایي دا کور دی
او د ته شل سالويخ لکه بل انجینیر راغی نه وي دا د چې کوم اسټیمیټ جوړ کړي دا کمزورې دی سبا به راته رابرجې کرک شي دا به 15 لک روپۍ یو وایي 483 ښه بل وایي نه دی کې به 670 چیک ورې یو وایي سیمنټ دومره واچو بل وایي نه زیات واچوه دا هغه چې څوک درته زیاتې دی د هغه منې ښه ډېرې پیسې پرې لګې او چې خدای درته وایي نه لګې رسول درته وایي نه لګې بچي درته وایي موږ له دا شی راوړه نه هغه خوشحالی ښځه درته وایي دا شی راوړه خوشحالی دوست درته وایي دا شی راکړه خوشحالی او الله او رسول نه خوشحالی په دې خبره پوه شوې نو د خدای د طرف نه به تا سره مدد د کم ځای نه راشي لومبې کار به څه کوو رسول الله مبارک ته الله پاک فرمایي د سورت انعام آیت قل او آیا اے محبوب دے خلقو تا ان صلاتی کہ زما مز و نسکی او زما بدنی عبادت قربانی وغیرہ بدنی عبادت ان صلاتی زما بدنی عبادت و نسکی زما مالی عبادت و محیایا او زما زندگی او جن و مماتی او زما مرگ للہ رب العالمین دا اغی اللہ دا پارا دے چی اغا دا طول مخلوق رب دے دا چی منز کم منز با اللہ لکم چی اللہ خوشحالش ذکر بدنی عبادت کم روجی نسم دا با اللہ دا پارا نسم چی رب العالمین خوشحالش دا چی سمر بدنی عبادتو نکم دا با اللہ لکم چی اللہ خوشحالش و نسکی او دا چی سمر علا لکم ذبحکم دې د پاره باندې کوم چې بچی مې غوښه وخوري د بچا د پاره کوم الله د پاره که زه قربانیم کوم زم چې الله خوشاله شي دا به مقصدی که زما زوی شي او زه عقیقم کوم دا نیت بنی چې خیرات کوم مړه خزه به مخری بچی به مخری غوښه به وخورو نیت بدی چې الله خوشاله شي ځکه حج کوم دا به نه ما چې لکه خلک به وي چې پلان کې حج وکړو او اجي شو عمره کوما الکه خلک وی د خود 2 عمره وکړو 3 عمره او ډېرې عمره کړې دې د پاره کوم چې زما رب او الله زمانه خوشاله شي ځکه صدقه ورکوم دا نیت به مینی چې خلک وی چې فلان کې خو ډېر سخی دی او بلا صدقه ورکړه زما مقصد بسی چې الله خوشاله شي ومحیایا او زما د جون ټول کارونه هم د الله د توانه اسے کہتے دکان تا دے و سودا خرسے او پٹی تا دے و نیت تے داو کچے دماو زما دا خضو نفقہ پیدا شی نو ثواب و نشو ثواب شو کن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خو فرمائی چکے یو شید بازار کے دے واغشتا او کور تے اڑے او نیت تے داو کچے زما خضو زما بچی دا خوراک اخری او عبادت پیو کنو ثواب دیوش رسول اللہ مبارک قدام فرمائی چی او نوڑے دے راواغشتا او خزل دے خلکی و مندلا نوڑے دے راواغشتا او خزل دے خلکی دا محبت پا بنیاد و مندلا دانا چی دا خزل لاسونا شل دی نا پخپلو چطول شی خودتا دا دے خزل دا خوشحالولو دا پارا چی پیغمبر وی دا خزل خوشحالکا یو نوڑے دے واغشتا او خزل دے خلکی و مندلا قسم پا خدای پا دیم اللہ خوشحالی دا خدای دا پاره یو کار کوا الله خوشاله کا نو دا خوشاله کنجان بیا چا سره دی الله سره دا به خدای چته خپکی حضرت سعد رضی الله عنه پلار باندې روانو د رسول الله مبارک وسره ستړي مشي وکړل نو چې په خیر علي وسره کو نو دا هغه د الله سخت دی د کې غوټه وي غوټه اجه سو کار کوي چاري سسکور وي په دې لاسونو کې غوټه وي نو رسول الله مبارک ورته فرمایي وې سعد دا سدي اور تسوی وید اللہ رسول بچولا پی رزق کٹم مثلا زبا دویم چاری پی راکاگم سسکورا پیوام رمبی باندے پی گوڑ کم وید اللہ رسول بچولا نفقہ اور رزق کٹم زکا میں دا اللہ سخت غوٹی دی قسم دے حضور پاک دا غلا سراواغشتل اوچت اکلل او کل اکلل ورطوی دا اللہ سونا بجنت دی نو کوا کرنا اللہ تجارت بی بلا نفقہ گتا بچولا گتا نیت داو کا کرنا چی تا داوے چی رز الزما او دا دویم نمبر با پا ایک نمبر سنگ خرسوم دا ردی با پا دیم بلکی سنگ او باسم دا نیت مکا وکنا نیت داو کا چی دا اللہ خوشحالم خش خرسوم دا خراب پا خراب قیمت خرسوم جدا کا دا خو خراب ویدہ دے خدا قیمت او دا خراب دا قیمت اخکارا کا گاکتا شے 2 نمبر شے مخرسوا 1 نمبر شے خرسوا قسم پا خدای ردی تنگین او دا 400 دین بخلق پی خورتا اغا مسلمان ردی چی اغا خش خرسوا
خراب شي ولا چې ما ته پته ولګي چې پلان کې خشي خرڅي زه 10 روپۍ زیات علم خو خشي اخلم خراب ولې اخلم د یو جبې مسلمان شکل د دو جبو مسلمان ولې جوړېږي د یو جبې مسلمان شه ته وګوره که ستا ژوند د سکون او د اطمینان او د خوشحالۍ نه شو راشه ما په مخ لاړې وتړه هر سال چې پټي ته ځې نیت دا وکړه ښځه مې ډېر رزق وخوري بچي مې وخوري دا نیت مې وکړه مړه وایي چې ځان یو ښه کور پکې جوړ کړم دا نیت مې وکړه په دکان کې په سودا کې چې ځې دا ټول نیتونه پکې وکړه حج پکې وکړم عمره پکې وکړم جومات له ورکړم بچو له ودونه وکړم ښځې له جامې والم ډوډۍ وله راوړم بچو له ښه کورونه جوړ کړم الله تا پې خوشحالوم چې بچي زما خوشحاله عبادت وکړي دا نیت وکړه ومغه کار کیا خو نیت خو که کنه الله د پاره وکړه کار ته ګوره چې خدای پاک تا خوشحالي که نه ته ګوره چې تا له خدای په دې کار کې برکت اچي او که نه اچي نو موږ به همغه کار کوو نیت به د شیطان کوو شیطان به خوشحاله او خدای به نه خوشحاله لومبې علاج څه شو سار وختي چې څوک زمیندارۍ لري که دکاندارۍ لري او که ډاکټر صاحب زی کلینک ته نیت دې ده وکړي چې دا کم الک مال راځي او کشر دی داسې علاج به کوم لکه د خپل بچي چې کوم او دا کم الک چې زما امزول دی او مال راغی داسې علاج به کوم لکه خپل رور له چې کوم او چې دا کم مشر مال راغی داسې علاج به کوم لکه خپل تره او خپل پلار له چې کوم بس دا نیت وکړه ته ګوره چې په دې رزق کې خدای پاک ستا برکت اچي او که نه اچي چې ته پکې خوشحالېږې او که ته پکې نه خوشحالېږې انجینئر صاحب تم دا نیتو کا وی دا سکول تی جوڑے گی او اسپتال تی جوڑے گی دا نیت کوم چې دا سے جوڑ شي لکه دا ما خپل کور تی جوڑے گی دا شتمړ په بار ملکونو کې شته دلته نشته ما ته یو سړی بلوزم خبر وکړل یو ملک یادو ما ته اټلی ریشا اټلی کې ما ته یاره مولوی صاحب ارسه سوچ دی خو ارمان دا چې ایمان پکې نشته دروغ نه وای دوکه نه کوي شیخ خرسی ایک نمبر خرسی جنگ در سره نکی جگڑی در سره نکی پا لشل کالا کی پاقی که جتو سا پوری مونگ جگڑ سی نکلا دا مشر احترام کئی دا کشر خیال ساتی چا سر ظلم زیادی نکی مای بس شیطان داغینا اصل ٹرانسفارمر رانی ولی دی چاگی تا ایمان وی بس آغای تا ختم کرده باقی خود ارسو نعمل که نو ثواب پی نمیلاویگی چی ایمان ور سرنی زمون قرآن داغی خلق خپل کرده دی زمون دین دغه خلکو خپل کړی دی امون پرېښی دی دا ولې موږ دا ظلم کوو نو دننه پس زما بیان چې څوک اورې دا یو فارموله سار چې وځی که خیر انشاءالله هر سړی چې کار لوځي که دکان لځي که زمیندارۍ لځي که نوکرۍ لځي هر څوک چې کار لځي دا به مهرباني کوي یو 2 رکعته نفل به کوي څو رکعته 2 منټه پې مړه لګي نو 2 منټه څه شي 2 رکعته نفل به وکړي او بیا به الله تعالی سوچت کړي چې الله زه د رزق پسې ووتم ځان لم ګټم ښځې بچو لم ګټم ډېرې غواړم دنه خدایه حلال او برکتي حقه دنه غواړم چې ته پې خوشحالېږې بس ته ګوره اوس ماسخوتن چې راځې ماښام بیا ما ته ووایه چې بیا په دله خدای پکې برکت اچي او که نه اچي لږې به یې خو سوړې به ورته ني لگا ڈوڑے بھئی خسوڑا بہتنی محفوظ بھئی خوشحال بے تب ہم خوشحالے بچی بدم خوشحالے سکون بمی اطمینان بمی دا یوش دویم فارموله دا تسخیم دویم دا چه تا دکان کے ناستے پلار روانے موٹر کے روانے او دا پٹی پا پولا روانے نو یو ٹکے وائے لا حول ولا قوة الا بالله سنگا بوائے الا بالله دا بوائے اور رشتہ دا سار یو ٹکے رانے یر شو سار چی دا 2 رکعاته اکڑل دا دینا پس بسل کرتا خیر دے که داغا وقت نی رستم بیلشی او مخکیم بیلشی سلورم کلمہ بوئے لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر کسو کیو گدوی لشیم لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وكذا وقدا نشي ویلے لا مختصر وایا ما سر وایا لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد
وهو على كل شيء قدیر. سل پیری بوي 2 رکعات نفل او دا سل پیری بس. اوس به خدای د شیطان نه بچ کی، اوس به توجه نه کیته که خیر دا عمل پیو کې پته برته ولګي ټول ورځ باندې نه کیته توجه وي او چې دا مال ته وي چې د الله د پاره نیت دا به خدای درست کی. او دکان کې سودا خرڅینو التم د خدای پاک نه غلا رخی چې دا خشه خرڅ کا او ته ګوره گاک پدیم ډیری او د زمبکه مدن بدیم ډیری او زمکه کې به پیداوار ډیری خوشاله به دا یو فارموله. دویم سری دویم بدروده لا حول ولا قوة الا بالله. سونه خپل معنی ده ډیره غټه معنی ده. رسول الله مبارک فرمایي چې سو کوئی لا حول ولا قوة الا بالله دا او یو بیمارو علاج ده دسو او پټولو کې راکوټي بیماری ټینشن ده. ټینشن هم ټولو کې راکوټي ټینشن خو د ټولو نه خطرناک بیماری ده. لا حول او ډېر معنی لري. لا حول یا خدایا د شیطان نخلاصي نشتا مگر ستا په توفیق. د تاوان نه بچ کېدل نشته په دې دکان او په دې ځمکه کې نشته الا مگر د دې نه مې ته بچ کې. د بیمارۍ نه بچ کېدل نشته مگر ته به مې بچ کې. د تکلیف او د ټینشن او پریشانۍ نه د بچو د ښځې د غم نه د بیمارۍ نه د وسوسې د شیطان نه بچ کېدل نشته مگر پته دي ته به مې بچ کې. ولا قوة قوت عبادت متعلق طاقت د کار طاقت د وجود طاقت د مال طاقت دا ټول دا خدای نشته مگر دا د چا د طرف نه دي د الله د طرف. کل معنی ده چې څومره تک خلاصه به ویم چې څومره د مال د بدن د وجود تکلیف دی خدای د هغې نه ما بل څوک نشي خلاصولی او چې څومره طاقتونه دي زما د بچو د مال د عبادت د هر څه دا ټول به ستا په توفیقي پروردګار. 1500 پیرې به دا شواروس کې وایي یو 15 منټه پې لګي نو 15 منټه باندې چې ستا دنیا هم ښه کېږي او آخرت ښه کېږي نو ته نه وایې څونه به وایو که خیر انشاءالله سلزلنا مینه چې دا مخ دې وواهه 1500 کرته ته به 1500 کرته وایې او ښځې ته دې وایه چې هغه 1500 کرته نو ګیر نه نو ظالمه ښه شی درته ښیم کړی فایده ده پکې انشاءالله خدای نن درته فایده ښیم انشاءالله. ښه نو څه شو ووایه څه شی لا حول ولا قوة الا بالله كالعلي العظيم سروايه لا خدا. اوس چې کله ماښام ماسخوتن کور ته راشئ او د ماسخوتن منظم وکړو نو په دې ورځ کې به خامخا زموږ نه ګناهونه شوي که زرها وایو خو ګناه به شوي لازما به ګناه شوي کمې زیاتې د نظر ګناه د لاس د جبې ګناه نو استغفار به وایې استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه. او کوي چې مختصر دا نه یادېږي نو یادېږي مولا صاحب نه زده استغفار یو ټکي دروازه زده کوي او که بیا هم نه یادېږي نو داسې ویلی شي چې استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه. او کوي چې دام ګران دی نو داسې وایي استغفر الله استغفر الله استغفر الله. دام ویل شي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي. دا به څونه وایي دا یو سل کرته وایي 313 کوي خو ډېره ښه خو خیر سل پیرې دا به وایي که خیر انشاءالله وایي نو ګوره که دروازې د نه څه غلطۍ شوي او کوم ګناهونه شوي او څه رواني شوي الله به معاف کړي درته. او بیا چې کوم وخت اوده کېږي نو 2 کاره به کوو. یو به دا کوو چې یو سل پیرې به درود شریف وایو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دا بهتر درود دی. دا اللهم بارک دویم درود دی. دا لومبی درود او که دا درته ګراني مختصر وایه
اللهم صل علی محمد، اللهم صل علی محمد. یا داسې ویلی شي وصلی الله علی النبی الامی، وصلی الله علی النبی الامی، وصلی الله علی النبی الامی. سل پیره وای به انشاءالله کنه. او چې کله اوده کېږي بیا نو د کېدو وخت کې بس دا خو ستا پوره سسټم، دا خو تا دپاره یو پیکج ما تیار کړ، دا ښه پیکج دی ستا دپاره. د دنیا د پریشانو نه، د تکلیفونو، بیمارو، مصیبتونو نه به دې خدای ساتي، او په رزق او په مال اولاد کې به دې خدای برکت هم ایږدي، او ټینشن نه به خلاص شي. څو شو هلکه؟ څلور څیزونه شو ستا په پیکج کې. څو؟ دا نن د سره د مدرسې سبق ورې زوتوم، نن د ترجمې په زور تقریر نه کوم، د مدرسې سبق درته زوتوم. سحر کې 2 رکعاته نفل، نیت دا چې الله نن څه کوم تا دپاره کوم، او 4 کلمه سل کرته، 500 کرته لا حول ولا قوة الا بالله، او ماښام 100 کرته استغفار، او 100 کرته درود شریف. ها اوس چې کله اوده کېږي نو دا اوده کېدو نه مخکې به رسول الله مبارک دا 4 سورتونه وي. قل یا ایها الکافرون، قل هو الله احد، او قل اعوذ برب الفلق، او قل اعوذ برب الناس. دا به واغشتل په لاسونو به چوف کړل، په ټول وجود به راخ کړل. لکه دا خو یاد کې کړل، قل یا ایها الکافرون دا یاد کې، استادان نه یاد کې. قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، او قل اعوذ برب الناس. بل یو چل بل دا یو شیخ خیر خاص اندته شیخ یو ذل رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایا وی هر منځ پسې لس کرتا سبحان الله، لس کرتا الحمدلله، لس کرتا الله اکبر. مونږ تاسو ته 3 خایو کړه، 3 شوي خو ډېره خبره شو، 3 کذا. نو چې 3 کرتا شو نو مجموعه سل شو، نو 5 منځونو پسې سو شو 500، 5 منځونو پسې سو شو 500. او بیا چې اوده کېږي او سل کرته وې سو شو 600. نو 600 چې په لسو کې ضرب ورکې سو ته جوړېږي 600. نو تاسو کې به داسې څوک وي چې دروازې 600 ګناهونه کړي؟ نه، دا د 600 ګناهونو کفاره شو، 600 لاړ. او حضور پاک کم خولی دی اسے فرمائی وی ہر مانزے پس لس کرتا سبحان اللہ، لس کرتا الحمدللہ، لس کرتا اللہ اکبر. نو سوشو 1.5 او دا اوده کېدو په وخت کې سل کرتا سوشو 130. نا 1.5 خو یو مانزه پسې شو، نو 5 منځونو پر سوشو 1500. نا 150. 1.5 په یو پسې شو نو 150. یو نیم سل په 5 منځونو پسې شو، یو نیم سل. او چې اوده کېږي سل به وې نو 2.5 شو کنه، نو په لسو کې ضرب ورکا. دا رسول الله مبارک فرمایي. نو 2.5 شو، نو د 2.5 نیکه به تعالی خدای درکړي. نو داسې څوک به چې دروازې به 2.5 ګناه کړي، 2.5 خو څوک نشي کولی، د 2.5 ګناهونو صابون خدا شو. مانزه پسې بس کوسه که لس کرتا وای ام په حدیث کې شتا، که 3 کرتا وای الله اکبر 4 کرتا ام په حدیث کې شتا. دا بوای که خیر ان شاء الله. او چې ود کېږي 100 کرتا وای سل کرتا، 3 کرتا سبحان الله، 3 کرتا الحمدلله، او 4 کرتا الله اکبر. دا بوای ان شاء الله. دا چې دی اوه 600 ګناهونو د پاره صابون شو. څو د پاره 600 ګناهونو، نو 600 څوک کولی شي؟ دا د هغې دپاره صابون شو. په دې باندې به خدای 600 ګناهونه ختم کړي. نو دا مې ته نن 4 هغه څیزونه دي 4. او د اوده کېدو په وخت کې 4 قل سورتونه، آیت الکرسی څه شی دی؟ آیت الکرسی دې وی الله به ټول شپه شیطانانو او د پیریانو او د مصیبتونو نه وساتي. او د استغفار حسن بصری رحمت الله علیه ډېر لوی عالم د دین تیر شوی دی، ډېر لوی محدث مو، ډېر نیک سړی صوفي مو. یو سړی ول راغی ډېر زیات ګناهګار غوره ښه استغفار وایه.
بل سړی ولا راغی وی بچی مې نشتا وی استغفار وای بل سړی ولا راغی وی غریب ما مال مې نشتا وی استغفار وای بل سړی ولا راغی وی زمونږ په علاقه کې باران نه کېږي وی استغفار وای بل دې تاسو کو ویسے بیزت اگر زم سوک میں قدر عزت نہ کئی وی استغفار وایا نو یو شاگرد ہوتے بل سره مزدری کدا یو ټکی دې زده کړي او چې سو کوئی پسر میں درد نو دا ګولې خوراغه پخواغه د سور کاغذ ګولې به وکنه پخوا به موږ دې بسونو کې تلو نو دې 400 کې با سړی راو خطا سور کاغذ ګولې به د پر لاله خرصوله نو چې په بدن کې بسونه بیمارې به یاد کړي وی دا یو دا سر خوږیږي او سترګې خوږیږي او په خېټه دړي او زکامي او مړې خرابوي او غوږونو کې درد دي دا نو سور کاغذ ګولې به راوستا نو چا شاګرد ورته وی چې همدغه یو د سور کاغذ ګولې د سره ده او هر چاته خې بل سره زده دي که نه او ته څه وایي وی قرآن شریف کې الله په دې اوه وعدې کړې فقلت استغفروا ربکم د پیغمبر په ژبه الله فرمایي انه کان غفارا استغفار وایه خدای به دې وبخي ګناه به معاف کړي یرسل السماء علیکم مدرارا که باران نه کېږي په شیبو باران به در باندې خدای پاک وکړي ویمددکم باموال مال نشته مال بم خدای درکړي درې شو وبنین زامن نشته زامن بم خدای درکړي ویجعل لکم جنات باغونه به خدای درکړي وانهارا دومره ځمکې به خدای درکړي چې نیرونه به پکې چلیږي ما لکم لا ترجون لله وقارا وی د خدای نه عزت ولې نه غواړئ مطلب دا چې استغفار وایي عزت به هم دله خدای درکړي الله خوشحاله شو کنه استغفار څه چې ته استغفر الله زه بخښنه غواړم خدایه هلکه چې څوک د چا نه معافي غواړي نو ځان عجز او کمزوری ګڼي او چې چا نه غواړي غلوی ګڼي نو الله دې لوی وګڼه او ځان دې عجز او کمزوری وګڼه استغفر الله الذي لا اله الا هو دا الله نه علاوه بل ذات نشته دی الحي جمدی دی خدای همیشه جمدی دی مرگ ولا ناراضي القيوم او دا د زمکه او د دریابونو د هوا او د اسمانونو برکت ارس نظام الله قائم کړی دی واتوب الی خدای ته رجوع کو معنی سونه خشتو سونه مزیدار نو زمارونو نن میرتا د طالبانو سبق خو ما پرېږه د ټول عمر وته واقعات وایو او چې نن وته لږ د طالبانو سبق ویم چې د خپل مقتدیان او دوستان سنه څه عمل مو کی نو پریشانی به هم ختم شي تاسو په دې عمل کوئ که خیر انشاءالله پریشانی به هم ختم شي ټینشن به هم ختم شي مال کې برکت به هم پیدا شي جون کې برکت به هم پیدا شي بچو کې برکت به هم پیدا شي ګناه نه به هم خلاصې نیکو ته به د مینه هم زیاتی دا سار چې ته سل کړه ته څلورمه کلمه وې ته ګوره په دغه ورځ به د نیکو ته مینه هم زیاتی او یو بل علاج هم دی وسوسو د بیمارۍ نه به هم خلاصې ډېرو خلکو در وسوسې بیماري ما ته دومره ټلیفونونه کېږي ډېر خلک غریبانان په وسوسو کې پراته دي سو کوئی دا وسوسه ده سو کوئی دا وسوسه ده دا شیطان انختی ور یو خبره تا کوم چاته چې شیطان وسوسې اچي کنه نو دې باغ ته توجه نه ورکي خو دې خپکیږي نه ډېر خلک په دې پریشانۍ کې دي وای ما ته شیطان دا وسوسه اچي ایمان نه جوړ خلاص شم ما وینا چې کم کندر کې مالی غل اغه نه غلا کوي او چې کم کندر کې کور کې مال ني داغه نه غل غلا نه کوي چې کم ځای مالی نو په هغه ځای غلم لکئ نو ما چې وسوسه درته پریوزي نو زم شکر وباس الحمدلله وایا ته مسلمان نو شیطان ستاړه پسې لګېدلی د ایمان پروت نو ځکه دا شیطان وسوسې درته چې خرابوي نو اعوذ بالله بوایه ښه اعوذ بالله او دا سل کرته چې سار دا ما سلورمه کلمه درته ویله او دا سل کرته وې نو د وسوسو نه به خلاص د شیطان چې څومره وسوسې دي دا هغې ټولو وسوسو نه به خلاص دا خو دلته کې یو طالب و باباجي سره زمونږ پخوا دلته کې هغه واړه د جومات هغه کوټه وه او بر برنډه وه موږ ماشومان وواړو نو هغه صاحب هغه ته بل شان وسوسه وه هغه چې به مونځ کو نو په مانځه کې به وې سبحانك اللهم سبحان 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 نو ټول ورځ په سبحانه به تېره کړه او غریب به مخکې نه ته شک و
عبدالله شاه ملک د خدای پاک وبخښي هغه خوشطبع او دلته به ناست و هغه به ورته ستا خدای داسې داسې وکړه سبحان سبحان کې موږ دې د مانځه نه وویستو خدای دې تباه برباد او دلته به غریب اوس مې دی چې هغه طالب او که بل طالب و دې جومات کې دی رو دلته او دس او غسل لنه رښتیا او دس به دلته کو غسل به شیرپاو ته تو هغه سین کې به لمبل وی دا نور اوبه پلیتې دي وی هغه پاکې دي دا وسوسه او ما په مکه مکرمه کې یو سړی ولیدی یو سړی بیت الله شریف ته هلته به مخامخ ودرېږي بیت الله شریف ته نو هلته ولاړ دی پنجابی نو دا ګوته یې داسې بیت الله ته مخامخ به ونیوه او داسې کې ټیړه هوں ټیړه هوں ټیړه ټیړه هوں ټیړه کوږ ولاړی به داسې به وي دا ګوته به یې ګرځوله یا خدای پاکه مې دا غریب خو لا په غم اخته دی لاس مې دي ونیو چک مې ورکړه مې سیدې هو الله اکبر وایه دا وسوسې شیطان پریدي نه سړو ته چې چاته یو شان او چاته بل شان نو علاج پشته کوي نو که څوک په ډېره وسوسه کې مبتلی لږ د ډاکټر صاحب له لاړ شي دا په وینه کې څه شی کم شي بنده دماغ کمزوري شي نو دا شیطان بیا حملې زیاتې کوي او دویم دا څلورمه کلمه د هغې علاج دی ښه یاده به شي خبره نو نن مې راته داسې دونه اخول او د مانځه نه پس په آیت الکرسي راته ما مخکې ویلې ده چې رسول الله مبارک فرمایي چې څوک د مانځه نه پس آیت کرسي وایي نو د ده د جنت په منځ کې دغه یو مرګ دی بس چې ساعت یې وخېږي یو سړی په اندرمپایه بره ناستو او ناګانه اندرمپایې نه پرېوته او چې څنګه ځمکې له لاړ سره یې ولګېد مړ شو په خوب کې چا ولیده وی الله را سره څو کړل وی نور خبر نیم خو پره چې جمدې وم په اندرمپایه وم او چې ځمکې له لاړم ځمکې نه نیم تلې نیغ جنت ته تلې د اندرمپایې نه نیغ جنت ته تلې نو چې آیت الکرسی وي او ساده نه ودي نو نیغ به کم خوا دی جنت ته به دی نو دا څو څیزونه مې راته نن وښول تاسو ته م او چې څوک زما بیان اوري هغې ته م ویمه ټولو ته چې دا مهرباني وکړئ په دې به که خیر انشاءالله عمل کوئ په دې ډېر لږ وخت لګي او په دې عمل کوئ نو ستاسو ټولې پریشانۍ او مصیبتونه او تکلیفونه به لري او په مال اولاد هر څه کې به الله خدای برکتونه واچوي دعا وکړئ خدای موږ له د نیکو اعمالو توفیق راکړي الله موږ د هر قسمه پریشانو آفتونو مصیبتونو او د رنځونو نه خدای په امن و امان کې وساتي یا الله د بچو د غمونو نه د مال د غمونو نه خدای موږ په امان کې وساتي خدای د پریشانو نه مو ساتي خدای دینم نصیب کې خدای شریعت هم نصیب کې الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک لاس د حوض کوثر وبم نصیب کې یا الہ العالمین که چاته څه پریشانی د په خوشحالو یا بدله کې الله چې څومره بیماران دي روغ صحتونه ورکې او یا الله که څوک قرضداري قرضونه اخلاص کې او یا الله که د چا رزق تنګي فراخه روزي ورکې یا الله که د چا بچی نه خدای نارینه اولاد ورکې که د چاوي او نارینه اولاد نه نارینه اولاد ورکې الله موږ د حاسدینو د حسد نه وساتي شریانو د شر نه وساتي د بد نظر او د بد نظرو نه وساتي زمونږ په دې ملکزو کندي کې ابلوزم د موږ د نوروز یو ورور وفات شو او بیا بلم وفات شو غندل لالا پرون وفات شو او بل دغه د سوته ویل کېږي مثل خان لالا او غندل لالا دواړه خدای پاک دی وبخي الله دې مغفرت نصیب کړي الله دې د آخرت خوشاله نصیب کړي او پرون نابلو د سعدالدین خان بی وفات شوی کور والا په میره کې الله دې غم وبخي الله دې مغفرت نصیب کړي او د مرتضی میا صاحب هم وفات شوی د باندې الله دې وبخي الله دې وارثانو له صبر ورکړي او د قطب الخیر د کندي د شانو کاکا زوی جهانگیر وفات شوی الله دې وبخي الله دې مغفرت نصیب کړي بعضې ملګرو دعاګانې غوښتې دي الله د ټولو دعاګانې قبول کړي او چې دا څومره مړي شوي دي خدای ته وبخي ته وارثانو له صبر ورکړي د نورو غمونو نه الله په امن کې وساتي او زموږ د جومات ته د ډېر لرې ځای نه مېلمانه راځي الله په یو قدم ولا اجر ورکړي برکتونو خوشحالی ورکړي او د دې محلې خلک او د کلي خلک چې د هغوی کوم خدمت کوي الله د هغې اجرونه برکتونه په دواړه جهانه ورکړي برحمتک یا ارحم